موجوده معاشي بحران نه یوازې عام خلک خو جسمانی معذوران هم ډیر متاثره کړي دي چې له وجې ژوند نور هم د ستونزو سره مخ شوی دی. جسمانی معذوران نه یوازې جسمانی ستونزې لري خو سماجي ستونزو هم راګیر کړي دي. همدغه وجه ده چې د موجوده صوبایي حکومت نه د خپلو مطالباتو په حق یو احتجاجي تحریک شروع کولو اراده لري. د معذورانو اکشن کمیټۍ اپرسواد ذموارانو د سونو FM 96 سره په خپلو خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دوی مشکلات دې زره تر زره حل کړي. موږ له د حکومت داسې څه کاروبار روان کړي چې مطلب دا دی چې موږ هم به پکې لکه د خپل دغه چلو نو داسې څه دوکان یا بل څه کار روان کړي موږ به پکې ځانه ناست یو. دې کې زیات معذوره داسې شته چې هغه نوکریانې هم کولی شي، دوکان هم چلولی شي، ځان له بل روزګار هم کولی شي. زیات معذوره داسې دي چې هغه د ځای نه نشي پاڅېدی، زخمونه به یې ورته هغوی چې په کور باندې امداد ورکړی شي، نه دا به ښه خبره. دوی غوښتنه کوي چې دوی ته د بجلی بیلونو او یوټیلیټي سټورز کې خصوصي رعایت ورکړی شي. یو مشکلات نه دی د بجلی د بیلونو دی، بیل دا شي ما بسې بیل جرمانه شو وسوم تاسو ولیدو بیلونه جرمانه شو د اوبو را بسې جرمانه کېږي، زما خو څه وس نه کېږي. داسې د هر یوازې زه نه په د خرچو مسله ده، کم از کم د حکومت دلته کې سرکاري یونټي سټورونه دي چې زمونږ سره هغه ریلیف وکړي، زمونږ د خوازخیلې د تحصیل معذورو له کم از کم د اپر سوات معذورو له سره ریلیف وشي. جسمانی معذورانو ویلي دي چې د 30 سپتمبر نه به د خپلو غوښتنو په حق یو احتجاجي تحریک شروع کوي. د یادګیرنې وړ ده چې د محکمه سماجي بهبود خیبر پښتونخوا د اعداد و شمار مطابق په خیبر پښتونخوا کې 2,50,818 رجسټرډ جسمانی معذوران دي چې پکې د ټولو نه زیاته شمیره د پیښور او سوات ضلعو ده. رحیم الله شاهین، سونو پښتونخوا، خوازخیل سوات.